چې دا آیت مبارکه نازل شو حضرت وحشی بیا دوباره جواب راولګلو چې زه خو به ایمان وروړم الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. عمل صالح ډېر ګران دی، ما نه کېږي، نیک عمل نشم کولی. نیک عمل کول ما ته ګران دی، که زه مسلمان هم شم مؤمن هم شم او نیک عمل ونه کړی شم چې قیامت پر ورځ بیا جهنم ته ځم، نو د ایمان وروړلو فایده څه شوه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق الله العظيم. دین مخی آیتون مبارکو کی اللہ جل شانہ د مشرکینو ناجائز او بیجا مطالبات او پاغي باندې قسمونه خړل چې هغه قسمونه خړل چې تاسو زمونږ د خوخي معجزات راوړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل او مون قسم خورو چې مونږ به مسلمانی یو. الله تبارک وتعالى خپل محبوب پیغمبر ته فرمایل کچری د دوی د خوخي مطابق معجزه پیش کی دوی ته او بیا هم دوی ایمان را نوړي نو دا دوی به هلاک کړي شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم از روی شفقت دا مطالبه او دا دعا اونکړه دا سینه چې دوی د معجزې د لیدلو نه بعد هم انکار وکي او په عذاب کې گرفتار شي او په دوی باندې عذاب راشي. نننی چې کوم آیت مبارکه ده پدې کې رب کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا فرمایي چې زما محبوب پیغمبر دغه مشرکین چې کم تانا معجزات او مطالبه کوي کله وی چې دا فرشتي د راشي او استاد رسالت گواهی د ورکی او کله وی چې تانا مخ کې رستو د فرښتو لخر د روان وي الب امنو او کله وی چې د صفا د دی غونډې نه د صفا د غونډې د سرو زرو جوړ کې نو مونږ به ستا رسالت ومنو او کله وی چې زمونږ آبا او اجداد چې کوم مړه دي هغه را ژوندي کا نو چې هغه را ژوندي کې نو مونږ به ستا رسالت ومنو. مختلف ناجایز او بیجا مطالبات دوی کو په دې ځکه الله تبارک وتعالى دوی ته فرمایي چې کچري دوی ته فرشتي هم راشي او د دوی د خوخي مړی را پاسي دوی سره خبري هم وکي او هر یو شی د دوی مخ ته حاضر کو بیا هم دوی ایمان وروړون کی نه دی ولی دوی جاهلان دي د جهالت په بنیاد باندې د ضد او عناد په بنیاد باندې دوی د اسلام نه انکار کوي. ولو اننا نزلنا او کچری مونږ نازل کړو په دوی ته ولو اننا نزلنا کچری نازل کړو مونږه الیهم دوی ته ملائکه فرشتي وکلمهم الموتى او خبر یو کړی د دوی سره مړی وحشرنا عليهم او راجم کړو مونږ په دوی باندې کل شیء هر سیز قبلا مخامخ ما كانوا ليؤمنوا ند دوی چې ایمان وروړي الا ان يشاء الله مگر هغه وخت چې غواړي الله جل شانه ولكن اكثرهم لیکن اکثر د دوی نه يجهلون ناپوه دي د دوی د ایمان نه وروړلو وجه د دلایل او د معجزات او د براهینو کمی نه دي بلکې د دوی د انکار وجه صرف او صرف ضد او عناد او هر درمی ده. لہذا کچری د دوی مخ ته فرشتي راشي ملائک حاضر شي یا چې کم مطالبات دوی کوي هغه پوره کړی شي
بیا هم چې د ما کانوا لیؤمنوا دوی ایمان بیا هم نه وروړي ځکه ولکن اکثرهم یجهلون لیک اکثر د دوی نه جاهلان دي تر هغه وخت پورې دوی ایمان نه وروړي الا ان یشاء الله تر څو پورې چې الله جل شانه غوښتلی او چې کله الله رب کائنات وغوښتل نو کوم خلکو ته خوښوانو هغوی ته هدایت ورکړه لکه د حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله عنه والد محترم حضرت ابو سفیان رضی الله عنه ته د فتح مکې نه بعد د ایمان دولت ور نصیب کو صحابي رسول جوړ شو او دغه سي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمه د فتح کولو نه بعد حضرت وحش رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر سخت او کلک دښمن پاتیو او دغه سي د مخالفت او د عداوت هر سطحه او هر انتها دوی سر ته رسولیو خو چې کله الله رب کائنات چاته په هدایت ورکولو باندې راشي نو هغې ته الله جل شانه د هدایت لارې داسې سموي چې رب کائنات په خپله باندې د خپل د رحمت په آغوش کې واخلي او د اسلام د صادر لاندې هغوی ته ځای ورکړي انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای زما محبوب پیغمبر کته وغواړي چاته هدایت ورکول نشي ورکولی زه چې غواړم نو چاته هدایت ورکوم هغه ته ورکوم لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح مکی نه بعد حضرت وحش رضی الله عنه ته د اسلام دعوت ورکړ غزوه احد واقعه منګو تاسو بار اوریدلې د پاغي کې د حضرت وحش رضی الله عنه کردار او د هغه سید الشهداء امیر حمزه رضی الله تعالی عنه قتلول او پاغي باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دک او تکلیف رسیدل دا په خپل ځای باندې یو ډیر اذیتناک واقعه و خو چې کله د فتح مکې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت ولګلو حضرت وحش رضی الله عنه ته نو هغه په جواب کې وی چې د الله رسوله ته په خپل باندې دا خبره کوي چې چا شرک کړی وي چا قتل کړی وي چا زنا کړی وي هغه چې د لوی ګناهګار دی هغه جهنمی دی والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما دا شرک او دا قتل او دا زنا دا هر څه ما کړی دی نو چې کله دا خبر وکړه الله رب کائنات دا آیتونه مبارکه نازل فرمایل د حضرت وحشی د پاره الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بشکا شرک قتل زنا ارس انسان نشوي کچا توبه وسترا او نیک عمل کو توبه وسترا پس چ باندې الله رب کائنات نه صرف گناهونه ورته معاف کوي بلکې هغه گناهونه ورته په نیکو باندې بدلی چې دا آیت مبارکه نازل شو حضرت وحشی بیا دوباره جواب راولګلو چې زه خو به ایمان وروړم الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا عمل صالح ډېر ګران دی معنی نه کېږي نیک عمل نشم کولی نیک عمل کول ما ته ګران دی که زه مسلمان هم شم مؤمن هم شم او نیک عمل اون کړی شم چې قیامت پر ورځ بیا جهنم ته ځم نو د ایمان وروړلو فایده څه شوه الله رب کائنات بل آیت مبارکه نازل فرمائے ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشک از شرک نه معاف کوم د شرک نه ما سوا چې هر څومره لوی نه لوی ګناهګار وي هغه ته مغفرت کوم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء د شرک نه ما سوا چاته مې خوخه معافي کوم چې کله حضرت وحشی ته دا آیت ورسول شو هغه په جواب کې وایي ټیک د زبا ایمان وروړم
او قیامت پر ورځ کې الله جل شانه وي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء زما خو خدای چې څوک بخم او که قیامت پر ورځ وي چې تا نه بخم نو بیا د زما د ایمان وروړلو څه فائدہ شو رب کائنات بل آیت نازل فرمایل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله زما محبوب پیغمبر او یا زما هغه بندگانو ته چې په خپل ځانونو باندې ظلمونه کړي دي لا تقنطوا من رحمة الله زما د رحمت نه امید کیږي نه ان الله يغفر الذنوب جميعا بشک الله جل شانه ټول گناهونه تر معاف کی دیتا انه هو الغفور الرحیم بشک هغه بخون کی رحم کون کی چې کله دا سلورم ځل د آیت نازل شو حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ راغی اسلام قبول کو د صحابه کرامو په فهرست کې شامل شو رضی الله عنه نو رب کائنات چې چاته هدایت ورکول غواړي نو هغه ته بیا داسي په دې طریقې سره په در په سلور 15 پیری آیتونه مبارکه داغه د اسلام وروړو لپاره داغه د صلیح لپاره الله جل شانه نازل فرمایي داغي وجه دا رب کائنات د کوم خلقو د کوم مقصد لپاره او د کوم دینی خدمت لپاره او د کوم مرتبه لپاره الله رب کائنات داغوی انتخاب کوي علیم بذات الصدور ذات دی د خپل محبوب پیغمبر د معیت لپاره داغه د صحبت لپاره داغه د مرګرتیا لپاره د خپل د دین ترویج او ترقی لپاره د خپل د دین نشر او اشاعت لپاره دغه خلکو کې دغه صحابه کرامو کې 1,26,000 کم و بیش چې دا غوي تعداد دی دوی کې څه کمال رب کائنات کتل چې د دوی انتخاب فرمایل ځکه دا هدایت بغیر د الله تبارک وتعالى د توفیق نه چاته نشي ملاوي دي نو په دې آیت کریمه کې هم الله جل شانه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې خبري وضاحت کوي زما محبوب پیغمبر دغه مشرکین چې دوی ته نه د نوی معجزات مطالبه کوي د دوی مقصد معجزات قتل نه دی د دوی مقصد هدایت متلاشي او لټون کې نه دی بلکې دوی صرف او صرف د خپل عناد او ضد په بنیاد باندې د نوی معجزات مطالبه کوي لہذا الله رب کائنات چې چاته هدایت ورکوي د جهنم نه بچ کوي او د جنت طرف ته راکاږي او د کامیابی لار ورته خینو الله جل شانه هغه ته د هدایت لاري آسانی کی او الله تبارک وتعالى هغه د پاره د هدایت لاري کولو کی او چې چاته الله تبارک وتعالى نو غواړي چې هغه ته هدایت ملو شي نو هغه بیا دغه سي مطالبات کوي او دغه سي چې د ضد او عناد باندې پاتې کیږي تر دې پورې چې هغه د جهالت پتیارو کې پاتې شي او دغه وجه الله تبارک وتعالى پرونی آیتونو مبارکو کې ذکر فرمایل چې دې ته چې کله رومبه اسلام پیش کړی شنو دوی دا غینه انکار وکړو دا غي په وجه باندې الله جل شانه دوی د هدایت نه محروم کو ولو اننا نزلنا او کوم نازل کړو الیهم دوی ته ملائکه فرشته وکلمهم الموت او خبر کړی د دوی سره مړی وحشرنا علیهم او راجم کړو موږ په دوی باندې کل شیء هر سیز قبلا مخامخ ما كانوا ليؤمنوا ندوي ایمان وروړي الا ان يشاء الله مگر هغه وخت چې غواړي الله جل شانه ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوی نه يجهلون ناپوه دي